یا ډېر زیاته خوشحالي پکار ده چې الله پاک موږ له ځان له ملک نصیب کړی که چېرې دا ملک آزاد نه وی نو ما او تا به د اسلام دعوت نه چلو چې زه مسلمان یم که چېرې دا ملک آزاد نه وی نو ما او تا چې څنګه د اسلام خبرې کوو ځان ته مسلمان وایو منځونه کوو بانګونه وایو آزاد چې د دعوت او تبلیغ چلو دا وجه صرف د دې ده چې دا ملک لسو لکو مسلمانانو ځان خپل شهدا ورکړو ځان شهیدان کړو ما او تا ته دا ملک آزاد پرېښودو علماو عوامو په دې کې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې ځکه انګریز په دې باندې حکومت او ټولو خلکو وی چې موږ له ځان له یو ملک پکار دی ځان له سلطنت پکار دی خپل اختیار پکار دی او هغه خدا نه تسلیمول چې ته دې هم ځان ته یوازې ته وایې چې زما سره د هېڅ چا کار نشته زه به ما به خپل اسلام وي او زما به خپل دین وي د هغې نه تسلیمول نو د ډېرو قربانو نه پس چې لسو لکو شهدا هغې قربانۍ ورکړی نو دا اسلام دا پاکستان دا ځان له ملک شو په بنیاد د دې چې لا اله الا الله اخو بله خبره ده چې کم بنیاد باندې آزاد شوی دی چې په پاکستان کې به اسلامي قانون وي او د لا اله الا الله د کلمې لاندې به دی ژوند تیری قانون به د دې اسلام وي خو بله خبره ده چې مسلمان په هغې عمل نه کوي او یو سبق موږ د انګریز نه حاصل کړی دی یو سبق چې کله تو نو د پاکستان مسلمانانو ورته دا خبره کړې وه چې خفه کېږئ ما 300 کاله مو تیر کړي دي دلته کې ستاسو هر یو ادا ستاسو هر یو کار او هر یو چې دنو تاسو چې څه کړي دي هغه موږ یاد کړي دي او لہذا تاسو خپل ملک ته دی او موږ په پاکستان کې هماغه کوو او حقیقي هغه هماغه کېږي که 14 اګست نو دې کې د ګانو د بجانو څه ضرورت دی په 14 اګست پر ورځ باندې 2 رکعات نفل پکار دي شکریا دا کول پکار ده چې الله شکر دې چې ځان له ملک ته راکړی دی نو ما او تا څه کوو نوجوانان څه کوو رشکډکه کوو ډک ځان سره کېدو او ګډېږو په لاره باندې په دې روډ باندې دا مشران به ټولو لیدلي وي هر سړی چې ځي نو هغه ډم دی او که ورته دې وي چې ډمه نو بیا په بد ګڼي اوس د ډم کار څه دی خو ګډېدل دي که نه دغې ته ډم وایي نور څه ته وایي نو کو په کورونو کې زنانه ګډېږي نو دا ډمانې دي او که په لاره کې نارینه هم ګډېږي نو دا څه دي دا ډمان دي نو زما او ستا کار سره موږ جشن ازادي دي ته وایو چې موږ رشکډکه کو ډاټسن ډک کو او په لاره باندې ځو او ګډېږو او ځان سره مو ډګي ښوي او هغه غږو یا به جشن ازادي دي ته ویلی شي چې مزمونږ جنډه اوچته نیولې ده یا مو په لارو په کوڅو کې هر ځای کې چې دنو باجې مو خپلو وړو اغوستې دي که چېرته د الله په نوم باندې څوک پیسې وغواړي دي نو بیا هغه مونږ سره بالکل پیسې نه وي بیا زمونږ حالت ډېر خراب وي بیا مونږ چې دنو خبره وي د پولی پلس ته ناست یو او که خپل اولاد او نوسي او زامن زمونږ نه پیسې غواړي چې زه پې چې دنو چکرو لزمه زه پې د مطلب 14 اګست او بیا خلک پکې اکثر اسلام آباد ته ځي ولې هلته کې خو بیا بل شانتي وي که نه نو هغې دپاره مونږ پیسې ورکوو یاد ساتئ کمې پیسې چې تاسو په فضولو باندې ضایع کړلې ور مو کړلې د دې یوې روپۍ تپوس به الله پاک د نه کوي که دا پیسې مونږ په باجو باندې ورکوو د جشن ازادۍ د باجې سره سویماره بس دا یو عادت دی چې یو کلي کې یو ماشوم واغسته نو بل به منښتی نو ماله واله د خوله وله ولې نه وي او چې خامخا وله باجه اخلي نو ځان سره کور کېنوه نو وایي ما ته یې غږوه نو موږ وله باجه والو نو بیا راشي په لاره کې د بل ګاونډي د کوڅې د مخې ته د خوب او د آرام ټایم خو چونکې هغوی پېژني نه چې ورګه یو کس به ودي وي بیمار به وي او بیا چې د نو هغې باندې زورونه وي او واړه خو پوهېږي نه او ذمه دار هغه څه وي هغه پلار وي نو کوشش وکړو د دې خبرې پکار خو دا ده چې خپلو کشرانو ته لږ غونته کې خبره وکړو چې دا پاکستان چې آزاد شوی دی نو دا د باجو په وجه نه دی آزاد شوی مونږ خو صرف به دغه یاد کړي به وي چې بس 1947 کو 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا نو دا وینا په خولې باندې ډېره زیاته اسانه ده چې موږ په خولې دا ووایو چې په 14 اگست 1947 کې پاکستان آزاد شوی دی
د دې رستو د 10 لکو شهیدانو قربانۍ دي، د 10 لکو شهداو خپل ځان ورکړی دی او هغوی به دغه وي چې انګریز دی په غلطه دی جهاد به کوو، موږ له ځان له ملک پکار دی هغه به یې مړو. یو مورخ لیکلی و وایي په کومه لاره به چې تلمه نو وایي د اونو پورې به مسلمانان علما دا به ځونډ سپانسي کړی به وو. یو بل مورخ لیکلی دی وایي سیکان راپسې شو، وایي ما چې د انګریزانو د سیکانو د لاسه مرې او دی وجنې نو د دې دریاب ښه دی چې ورته ورودانګم په خپله به مړه شم. وایي ما دریاب ته ورودانګل یو ډانګ را سره و، وایي زه چې دریاب ته لاړم وایي ما وایي چې بل تا خو د خلکو ډک دی لاندې د دریاب اوبه د وینو سرې وي، وایي ما خو چې دا خو د لاندې